السلام علیکم ملګرو. دا مولانا سلیم زاده اوان اپیشل دی او دې ټیم کې زموږ سره مولانا سلیم زاده اوان صاحب موجود دی. نن به موږ خبرې کوو د ماشومانو د تربیت په حق باندې چې زیاتر چې کوم پیرنټس دي، والدین دي، نو هغه د ماشومانو په تربیت باندې زیاتر فوکس نه ورکوي. د ماشومانو زیاتر چټیانې دي یا چې هغه د سکول نه راځي، د مدرسې نه راځي، نو په دغه باندې پوره چې کوم ډیټیل باندې خبرې دي هغه مولانا صاحب زموږ سره کوي. تاسو هم کولی شئ چې د کمنټس له لارې موږ ته خپل رایې، تپوس، پوښتنه هغه راولېږئ. نو موږ به ستاسو په انتظار باندې یو. د خپلې موجودګۍ احساس به راکوئ. مولانا صاحب له به دعوت ورکوم چې هغه ستاسو سره خپل احساسات او جذبات شریک کړي. مولانا صاحب. الحمد لله لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د ټولو نه مخکې طارق صاحب زه تاسو شکریا ادا کوم چې دا پروګرام تاسو جوړ کو، چونکې نن سبا د اولاد د تربیت ډیر زیات ضرورت دی او خصوصا په دې وخت کې چې دا یو فرفتن وخت دی، د فتنو د فسادونو وخت دی. نو په دې کې والدینو له پکار دي چې خپل اولاد ته د هغې د تربیت لپاره ډېره زیاته توجه ورکړي. زه به دا ووایم چې یعنې د خپل دنیاوي معاملاتو نه چې کله والدین وزګارېږي نو حتی چې د شپه راشي او بیا اولاد ته د کینولو هغه سیستم هغه ختم شوی دی. نو په دغې بنیاد باندې به موږ انشاءالله خبره کوو او قرآن کریم کې الله جل شانه موږ ته د اولاد د تربیت باره کې بالکل امر کړی دی، حکم یې کړی دی. ځکه الله تعالی فرمایي خصوصا ایمان والو ته یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو قو انفسکم. اول خدا د الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل ځان بچ کړئ، خپل ځان حفاظت وکړئ، خپل ځان بچ کړئ. و اهلیکم، خپل اهل عیال بچ کړئ د جهنم د اور نه. نو د دې نه موږ ته د تربیت متعلق خبر واضح کیږي چې اول خو خپل ځان د خپل تربیت ته د والدینو چې هغه خپل تربیت داسې وکړي چې هغوی په خپل دنیاوي ژوند کې داسې اعمال کوي چې هغه جهنم والا د جهنم اور د هغې سبب آینده نه جوړیږي، بلکې د جهنم نه د بچاو ذریعه جوړه شي. داسې نیک اعمال والدینو له پکار دي. او بیا ورپسې خصوصي توګه الله جل شانه چې فرمایي چې و اهلیکم، یعنی خپل اولاد هم د خپل ځان سره هغه د جهنم د اور نه بچ کړي. نو دلته کې دویم نمبر تربیت د اولاد موږ او تاسو ته د دې نه معلومیږي چې د خپل اولاد هم داسې صحیح تربیت کول دي چې هغه زموږ اولاد هغه داسې اعمال والا جوړ شي، صالحه جوړ شي، نیک عمله جوړ شي چې هغې هم د جهنم د اور نه د هغې بچاو راشي. نو په دغه بنیاد باندې موږ او تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زموږ تاسو سردار دو جهان دی، رحمت للعالمین دی، هغه ډیر انتهایی په ښه طریقې سره متعدد احادیثو کې د اولاد تربیت ذمہ داری په والدینو باندې ښودې ده چې والدین به د خپل اولاد تربیت کوي او بیا به د شریعت د امورو موافق کوي. لکه څرنګه چې ما تاسو حدیث مبارک ذکر کو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مرو اولادکم بامتثال الاوامر، یعنی تاسو د خپل اولاد ته د شریعت د امورو دغه حکم کوي او هغه خپل اولاد د شریعت امور پابند جوړوي او خپل اولاد ته د شریعت امور، د شریعت احکام تور طریقې هغه خي چې تاسو اولاد روزانه ربطه یعنی په خپل ژوند کې هغه لویږي. نو په هر میدان باندې تاسو چې کله تاسو دغه تربیت د اولاد کړی چې خپل اولاد ته د شریعت احکام خودلی وي، نو یقیني خبره چې ورو د اولاد لویږي، ځوانۍ ته رسیږي، په برزي دی باندې د ژوند مختلف مراحل برازي، دی به مختلف میدانونو سره مخامخ کیږي. نو ان شاء الله العزیز چې تا د بچپن نه د اولاد دغه تربیت کړی، د شریعت امور دی خودلی، ناغه په هر میدان باندې بیا دغه د شریعت امور هغه احکامات هغه پالو کوي. او د دې سره بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د شریعت د احکاماتو د امور خودلو سره او د ذکر سره نبی علیه السلام فرمایي و اجتناب النواهی،
یعنی خپل اولاد د غلطو اعمالو نه او څومره منکرات دي، څومره غلط اعمال دي د معاشرې، څومره غلطه ناسته پاسته ده ګرځېدل دي، یا څومره نن سبا چې د فتنې فسادونو دور دی، خصوصا مونږ او تاسو ګورو د میډیا په لحاظ سره، نو نن سبا اولاد یو انتهایی په داسې نهج باندې روان دی چې ډیر زیات په منکراتو کې هغه اخته دی. نو د هغه منکراتو نه خپل بچي بچ کول او هغه په سایډ باندې ساتل، نو دا د مور او پلار ذمہ داری ده. لکه نن سبا موږ او تاسو ګورو سوشل میډیا کې وګورو یا په ټیک ټاک باندې مختلف چې کوم سیزونه دي اپشن دي په هغې باندې زموږ اولاد ستاسو او کم طرف ته روان دي، هغوی څه کوي د شپې څه کوي، ټوله ورځ موبایل دی بیټکونو کې یو ځای بل ځای ناسته پاسته دا څومره منکراتو کې هغوی د شریعت امور ضایع کوي او په دغې سیزونو کې اخته دي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته دغه تربیت ښودلی دی چې د خپل اولاد به دغه منکراتو نه د غلطو اعمالو نه هغه بچ کوئ، دا د مور او پلار ذمہ داری ده. او بعضې علماو چې کوم دی هغه دا خبره ذکر کړې ده چې اکثر ماشومان او اولاد هغه بېلارې ولې وي او هغه په منکراتو کې ولې اخته وي، هغه د فتنو د فسادونو شکار کیږي ولې، د هغې اصل وجه او سبب دا علماو ذکر کړی دی چې نن سبا والدین خپلو بچو له هغه وخت نه ورکوي، ټایم نه ورکوي د تربیت، بس سحر کېږي ماښام کېږي، مور او پلار په خپله دنده باندې دي، بچې په خپله دنده باندې، نو د دې وجې نه د یو بل نه انتهایي لرېوالی پیدا شوی دی. د والدینو او د اولاد په منځ کې ډېر زیات لرېوالی پیدا شوی، ډېر لویه فاصله پیدا شوې ده. د دې وجې نه مور او پلار د اولاد د اعمالو نه خبر نه دي چې یاره زموږ بچي څه کوي، د شپې کوم ځای دي، د ورځې کوم ځای دي، څه یې وکړل، د چا سره وګرځېدل، نو په دغې بنیاد باندې دغه خبره ده. اصل کې عربی یو شاعر دی هغه وایي چې یتیم مونږه دې ته یتیم وایو چې چا مور مړه شي یا پلار مړه شي یا دواړه مړه شي، هغې ته مونږ یتیم وایو. خو هغه شاعر ډېر ښکلې خبره کړې ده، زه تاسو صرف د هغې ترجمه ذکر کوم. هغه وایي چې اصل یتیم هغه دی چې د هغه مور او پلار خپل بچي له وخت نه ورکوي د تربیت ته، دا اصل یتیم دی. نو په دغې بنیاد باندې مونږ او تاسو نن وګورو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تا دوه څیزونه وښودل خپل اولاد ته، یعنی د شریعت احکام دی وښودل، هغه دی پې پابند جوړ کړو او د منکراتو نه دی لرې کړو او د غلطو اعمالو نه دی خپل بچی لرې وساتو. نبی علیه الصلاة والسلام یقیني څرنګه چې آیت کې الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل ځان او خپل اولاد د اور نه بچ کړئ، نو چې کله تا دوه اعمال دا وکړو اولاد تربیت یې پرې دوه اعمالو سره وکړو د نبی علیه السلام، نبی علیه السلام فرمایي فذلک وقایة لهم من النار، یعنی باس دا د دغې اولاد د جهنم نه د اور نه د بچ کېدو ذریعه ده. نو عرض دا د ټولو والدینو ته څرنګه چې طارق صاحب ووي چونکې نن سبا زموږ او ستاسو بچي هغه وزګار دي، د سکولونو چوټیانې دي، نو لهذا والدینو نه پکار دي چې خپل بچي داسې خوشي او بې ځایه ګرځېدو ته هغه نه پرېږدو، چونکې د دوی نه د خپل سکول څومره هومورک حواله شي هغه هم اخلو، دارنګې د مدرسې کار دی هغه ته هم اخلو، دارنګې ماسخوتن د خپل بچي نه تپوس کړو د کوم ځای کې دی څه کوي د چا سره ګرځي، باقاعده د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتو او دغه یو پیغام مونږ والدینو ته رسو. انشاءالله چې کوم دی امید لرم د خپل زړه به چې شاید دا خبرې ستاسو خوښې شوي وي او په دې باندې توجه هم ورکړئ شي. الله جل شانو دې مونږ او تاسو له ټولو په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.